او نن سبا فتنه دور دی، ډیر زیات خیال کوي په وخت داخله کې، ځکه صرف د علم حصول نه دی چې انسان صرف علم حاصل کا. زمون کوشش دی چې انسان نمون عالم جوړ کړو او عالم د خیر. دا یاد ساتي، یو فساد والا سوچ او فکر، تکفیر والا سوچ او فکر، د شرک او د بدعت د ټاپو لګون کای سوچ او فکر، د دې مونږه سخت غندنه کوو، سخت خلاف یو د دې. دا یاد ساتي، عالم انسان هغه وی چې هغه په معاشره کې محبت خور کا، هغه په معاشره کې خیر خور کا. عالم انسان پہچان دای چې خلق ور سره کینی چې هغه له خوند ورکا. عالم انسان هغه چې خلق ځان ته را نږدې کا، چې څومره په معاشره کې تلخ کلامي دي، بے اتفاقی دي، لانجی دي، چې هغه ختم کا. مسلمانان سره په خلا کا، مسلمانان سره نږدې کا، د یو بل احترام نه خبر کا، چې د مسلمانانو په یو بل باندې احترام ادب دا څومره دی او دا په یو بل باندې لازم دی. دی دغه انسان په معاشره کې خیر خورګي بیا، او دغه انسان ته په حقيقي مانو کې عالم ویل کېږي. که په یو سړی کې سل خامي او یو کمال وی، نو عالم آغی چې د انسان سل خامو ته اونګوري، خو د انسان یو کمال ته وګوري او په هغه یو کمال باندې خپل ځان ته را نږدې کا. دیتا عالم ویل کېږي.